الذر مصدر يتولد منه الأشياء التسعة. مخکې خبره وکړه د صحیح، بیا یې دا وویلې چې د وزن د کلماتو لپاره عربو فعل لام مقرر کړي دي او د هغې وضاحت په یو ځای کې تفصیل سره او په نورو ځایونو کې په اختصار سره وشو. ب عین او لام دا مقرر دي. د هغې نه وزن د فعله او د فاعله او د فاعله جوړېږي. خیال کې به راشي خبره. اوس چونکې دې خبره د اشتقاق شروع کوي، دا خبره یې وکړه چې الضرب ضرب چې دا لفظ دی، مصدرون دا مصدر دی. د دې داسې مثال دی چې یو سړی تا نه تپوس وکړي چې ما ته د اسم فاعل صیغه ووایه، نو ته ورته ووایې ضاربون د اسم فاعل صیغه ده. ضاربون حالانکه ستا جواب په دې ځای باندې کافي کېده چې ویلی دې وی ضاربون، ویلی ضاربون، خو تا ورته ووایي چې ضاربون د اسم فاعل صیغه ده. ستاسو په دې حاشو کې اعتراضونه کړي دي او دا اعتراضونه ما د طالبان ویلي، نو ځکه وایم په دې حاشو کې به چتري حاشیې دي که حاشیې دي چې الضرب مصدر دی، نو دا مصدرونه یو سره بیا ونې د دې په داسې مثال دی چې درې شلي شپېته مونږ په لار روان وو، زما ماما را سره و، نو ما ته یې خوریا دې سړي ته ګوره، ما ښه هغه سره چیروکی و، دی ورته وایي چې کاکا دا چیلې خرڅوي، چا وخرڅومې؟ وایي په څو یې خرڅوې؟ وایي په درې شلي. په څو؟ ده ورته وایي ګوره کاکا په درې شلي ګران دی، که په شپېتې راکړې پسې وایم. درې شلي شپېته خو یو که نو 60 90 خبره پوه شوې 60. نو وایي چې نه په شپېتو کې مې تاوان دی، که په درې شلي اخلې خو در باندې خرڅوم. هغه وایي ګوره په درې شلي ډېر ګران دی، په شپېته یې راکړه. تاسو خیال ته راغله؟ نو دا درې شلي شپېته دي. الضرب مصدر دی، دې دا معنا الضرب د هغې ما تا ته مخکې په هوا کې جواب وکړو. خبره پوه شوې چې الضرب مصدرون، دا ضرب دې نه به واخلې تاویل د لفظون. تاویل چا به وکړي؟ تاویل د لفظون به وکړي چې هذا دا شی چې دلته کې الضرب لیکلی دی، یا به ووایې د دې نه به عبارت تعبیر وکړي په نقشون باندې، هذا النقش مصدر ای صیغه مصدر. خبره پوه شوې؟ ګران ټکی نه وي، خو هسې خلکو چې کوم دی نو ګران کړی، هسې خلکو دا اعتراض وکړي او دا بیا جواب وشي او دا به دا یو دا به د دې خبره ضرورت نشته دی. په دې هر سړی پوهېږي چې د دې مطلب همدغه دی. الضرب مصدر، ضرب مصدر يتولد منه الاشياء التسعه. د دې نه څیزونه را پیدا کېږي. کوم نه څیزونه؟ دا چې مخکې دلته ذکر کړ. واشتقاق 9 اشياء. هغه ته ویلو ان الصراف يحتاج في معرفه الاوزان الى 7 ابواب، بیا الى اشتقاق 9 اشياء. دا اشتقاق عطف دی په 7 باندې او د اله د لاندې
او دغه ټول جملې نه لاندې راغلي چې ان الصراف يحتاج في معرفة الأوزان إلى 7 أبواب، أن الصرف يحتاج في معرفة الأوزان إلى اشتقاق 9 أشياء. اگر نه سيزونه ماضي او مضارع او پلان کې له ویلې دا د چانه مشتق کیږي، دا د چانه راوځي، د چانه پیدا کیږي، دا چې کوم دی نو د مصدر نه دا چانه پیدا کیږي، دا د مصدر نه. مصدر د صدر یسترون ماخوذ دی، د دې نه صدور مصدر راغلی د فعول په وزن باندې، او د دې نه مصدر یولی راغلی. مصدر دا مصدر د ظرف سیرم کېدی شي او دا مصدر د مصدر سیرم کېدی شي. نو که مصدر د ظرف صیغه شي نو بیا د دې معنا ده جای صدور، جای خروج. هغه مقام چې داغه ماضي مضارع تر اضربو ضربا پورې اضربو او ضربا پورې دا کله چې کوم دی نو راوتی دي. او که مصدر د مصدر سیغه شي نو مصدر بیا مبني للفاعل او مبني للمفعول راځي، دا په معنا د مستور باندې او دا د کوفیان مطلب او د بشرا مطلب دا مصدر د مصدر سیغه نه دا د چا سیغه دا د ظرف سیغه او ظرف زید راوتلو ته ویل کېږي. نو دا زید راوتلو د مشتقات دی، زید راوتلو د مشتقات دی. نو یې فرمایي الضرب مصدر، ضرب مصدر دی يتولد منه تولد يتولد تولد. د دې تولد نه مراد د څه تولد نه دی لکه په حیواناتو کې چې راځي، انسانانو کې چې راځي هغه تولد نه دی مراد. د دې نه چې کوم اشتقاق مراد دی، څه مراد دی؟ اشتقاق مراد دی. نو په دې وجه باندې معنا ودا کې چې یشتق منه مشتقی د دې نه الاشیاء 9 نه سيزونه وهو او دا مصدر اصل في الاشتقاق عند البصريين، دا اصل دی په اشتقاق کې په دې د بصریان. دا خبره به تعالی ان شاء الله په علم الصيغه کې هم خو په تفصیل سره راځي. او په علم الصيغه کې د علم الصيغه مولا چې څومره دلایل ویلي دي نو هغه چې کوم دی نو د کوفیان لپاره ویلي دي. بصریان را پرځولي موږ موقع په موقع د جواب وکړو سره په وخت سره چې کله مکان ته ورسېږو ان شاء الله نو بیا به دا جوابونه کوو چې دا جواب دلته کې نو دې دا سوال دلته اعتراض کې نو دا جواب دی. اوس دلته کې د بصریانو مذهب ذکر کوي، کوفیانو مذهب هم رسو ذکر کوي، خو هغه مرجوحیت ته اشاره ده په دې د بصریانو باندې. نو دا مصدر اصل دی په اشتقاق کې، لا مشتق منه دی. دغه به چې کوم دی اشتقاق راځي مطلب پوه شئ اصل دی په اشتقاق کې باندې د بصریین په دې د بصریانو باندې لأن مفهومه واحد. اوس دلایل ذکر کوي لأن مفهومه واحد ومفعول الفعل متعدد لدلالته على الحدث والزمان والواحد قبل المتعدد. خیال کا وقول لأن مفهومه واحد، د دې معنا د دې مفهوم د دې مصدر دا واحد دی، مرکب نه دی. ځکه چې ته د ضربون یا د نصرون یا د بله بلا دغه کې معنا کې نو په اصالو ټکو کې وي ضربون وهل دی، نو سره زمانه شته او نو سره فاعل شته. من پښتو کې دغه معنا کوو زدن القتل کشتن اقوم سره اقتران په یو زمانی پورې نشته او نسبت په فاعل ته نشته. نو مدني مفهوم واحد شو او په فعل کې چې دوی ضرب نو د ضرب په فعل په دې معنا کې درې جزء پراته دي. څو درې جزء پکې پراته دي. یو پکې معنا مصدری پراته، یو پکې اقتران د زمانه او دریم نسبت پکې فاعل ته دی. ځکه د ضرب معنا هغه کې ضمیر دی او هغه ضمیر فاعل دی، او د ضرب معنا هغه کې ماضیت دی نو ماضی سره اقتران راغی او هغه مصدری معنا خو پکې پراته ده. نو د دې په معنا کې
درې جزء راغلل هغې کې یو راغلی دی د دې مفهوم متعدد شو او دا مصدر مفهوم چې کوم دی یو وګرځېده نو یې فرمایل چې لأن مفهومه واحد د دې مفهوم یو دی چې هغه معنا حدثي ده معنا مصدري ده ومفهوم الفعل متعدد او مفهوم الفعل متعدد دی یعنی مرکب دی ډېر معناګانې پکې پرتې دي لدلالته على الحدث والزمان د وجه د دلالت د دې فعل نه په معنا مصدري باندې او په زمانه باندې فعل او سره ذکر نه کوي دا دوه پوره دي د خپل مقصد ذکر کوي خپل مقصد دا مطلب چې دا ذکر کوي چې دا د مصدر مفهوم یو دی صرف حدث چې کومه نو معنا مصدري ته ویل کېږي او د فعل متعدد دی نو بس په دیو چې ورته چې متعدد شي او دا خو تاسو پته نه چې فعل وایي چې پاره کې باندې نسبت فاعل راغلی مطلب باندې پوه شئ دا اعتراضونه او جوابونه دا هم اسی فزون خبرې په دې باندې وخت نه خرابوي ښه والواحد قبل المتعدد او واحد د متعدد نه وشي کله چې شمار شروع کوي نو څه وایي چې لسنه هاته وش په 15 سالو دی وایو څه وایي یو دوه سالو 15 شپږ څه وایي خبره باندې پوه شئ شروع یو نه کوي شروع د نسل چې کوم دی نه کوي شروع د سلو نه کوي د یو نه کوي نو دا یو مقدم دی یو مقدم دی دا یو نه مخکې د یو نه مخکې اوس خو ته یې که نه اوس خو ته یې خو د یو نه مخکې الله د یو نه مخکې الله مطلب باندې پوه شئ بهر حال خبره مې زده کوله قبل المتعدد واحد د متعدد نه مخکې واحد د متعدد نه مخکې وي لهذا مصدر چې کوم دی نو هغه اصل شو په اشتقاق کې واذا كان اصلا للافعال يكون اصلا لمتعلقاتها او هر کله چې دغه مصدر اصل شو د افعال د پاره نو دا اصل شو د متعلقات د افعال د پاره د فعل د پاره اصل شو په اشتقاق کې چې د فعل د پاره اصل شو نو فعل په اولنې ماضي ده کنه اولنې فعل ماضي ده کنه دا نور خو د ماضي بشي مضارع د چا نه جوړه ماضي نه جوړ بیا دا غي د متعلقات امر د چا نه جوړ دی د مضارع نه جوړ دی هغه د ماضي نو شي خبره باندې پوه ماضي جوړ شو اسم فاعل د چا نه جوړ دی اوس اسماء تعالی کنه چې اسماء تعالی نو د مضارع نه جوړ دی دغه په شی راځه وروړه څوک یې وسیل دی څوک یې کړه وسیل دی څوک یې اسم تفضیل دی څوک ظرف دی څوک دا ټول نسبت بکیږي ماضی ته او ماضی جوړه ده د مصدر نه نو هغه جوړ شو د مصدر نه خبره باندې پوه شئ بابا آدم د خلې نه جوړ دی د خاورې نه جوړ دی مطلب باندې پوه شئ چې بابا آدم د خاورې نه جوړ شو نو یې ته د خاورې نه جوړ شو ځکه بابا دې د خاورې نه جوړ دی چې بابا دې د خاورې نه جوړ شو نو ته هم د خاورې نه جوړ یې ځکه خو دې وایي منها خلقناکم وفيها نعيدكم بیا بلی ورنعلوم خبره پوه شوې دغه 20 منټ بلی ورکوزوم ومنها نخرجكم بیا بلی رانیغوم ورک نشوې مخې ته به ولاړ وي رانټینګ که خبره پوه شوې په هر حال نو چې کله دا مصدر اصل شو د ماضي دپاره ماضي تې نه مشتقه شوله مضارع تې نه مشتقه شوله نو څومره چې مشتقات دي د شابه ګړې پورې شماره دا ټول چې کوم دی نو د مصدر ته بیا نسبت کېږي ته بیا نږدې نسبت کولی شي داسې مه وایه چې ضاربون د ضربون نه جوړ دی نه نه ضاربون د یضربون نه جوړ دی ضاربون د یضربون نه جوړ دی تا ته چې طریقه ښیي نو دا به د یضربون درته ښیي خو یضربون د چا نه جوړ دی د ماضي نه نو ماضي د چا نه جوړه ده د مصدر نه جوړه ده نو نسبت اینه منځ کې راغی بالواسطه ډایرکټ او انډایرکټ خبره باندې پوه شئ یو ډایرکټ دی یو انډایرکټ دی یو بالواسطه دی یو بلا واسطه دی یو بلا واسطه دی نو ماضي ته نه بلا واسطه جوړه ده
او اسم تفضیل او ظرف او آله او پلانه او ډنګرې دا تینا بالواسطه جوړ شو، دا تینا بالواسطه. پسرنګي ورالي ګران ټکی خو نه دی ښه خالي. وإذا كان أصلا للأفعال كالجل الأفعال لپاره يكون أصلا لمتعلقاتها، د متعلقات د أفعال لپاره هم اصل شو المتعلقات واضح شو. او لأنه دویم دلیل وي، دغه یو دلیل شو ښه. دغه د بسیانو لپاره د مصدر د اصلیت لپاره یو دلیل، او دویم او لأنه اسم والاسم مستغن عن الفعل، او یا د دې وجه نه فعل دلیل داري چې دا مصدر اسم دی او اسم مستغنی دی د فعل نه په جوړېدو د کلام کې، مستغنی دی د فعل نه په جوړېدو د کلام کې. تېره ورځ خبره وشوه چې دا اسم چې کوم دی په کلام کې مسند او مسند له دواړه واقع کېږي. د دوو اسمونو نه کلام جوړېږي، یو به مسند شي یو به مسند الیه شي، خو د دوو فعلونو نه او د حرفونو نه کلام نه جوړېږي. کله چې ته فعل ذکر کې هغې سره به خامخا نسبت د فعل فاعل راولي او فاعل به اسم وي، ټیک ده. نو دی دلته وایي چې دا مستغني دی، دا اسم مستغني دی په کلام جوړولو کې د فعل نه، او فعل نه دی مستغني، فعل غریب دی، اسم ته محتاج دی. زیدون 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 ټول عمر زبطوه ضربه 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 ټول عمر زبطوه، خو د ضربه سره چې زیدون نه دی ذکر کړی نو ضربه خپله معنا نه ورکوي چې تا پکې لحاظ تصنیف نه کړی. دې ته خیال کې ښه اصل نه چې ته فورا دا اعتراض وکړې چې ضربه ولې د ضربه کې ضمیر پروت نه دی. نه 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 مونږ نه خیال خبره نه کوو، مونږ وایو چې ضربه کې به د فاعل اعتبار کې د فاعل کې ښکارولو زیدون دی که نه، خو مثال د واضح کولو لپاره ضربه زیدون وایي. یعنې ضربه یوازې پوره دی چې هلکه ضمیر پکې دی، ضربه یوازې پوره دی په مثال کې، خو هغه ضمیر څوک دی هغه بل څوک دی، خو هغه مې سم دی که نه یاره چې ځینځي ابازوله به راځي. خبره باندې پوه شوې؟ نو د دې وجې نه فعل دا مستغني نه دی، دی محتاج دی اسم ته، او اسم مستغنی دی محتاج نه دی فعل ته. زیدون عالمون ویلی شي کلام پوره دی، مخاطب ته تامه فایده رسوي، او یوازې ضربه نشي ویلی چې لحاظ د فاعل پکې نه معنا نه ورکوي. من او اله نشي ویلی، یوازې ویلی شي زه به ویلی شم هم ولا د تقریر کوي په ډېران مول نه کېږي، یو ته پاسې کوي خو بعضې ما پرون کو کېږي یو خو داسې خبرې، او یو چې کوم دی د معنا لحاظ دی. دویم دلیل دا شو چې دا اسم مصدر اسم دی، او اسم چې کوم دی هغه مستغني دی، یعنی محتاج نه دی فعل ته، او دا فعل چې کوم دی محتاج دی. نو چې څوک مستغني دی څوک مستغني دی دا حقدار د دې خبرې دی چې دی مشتق منه وشي، دی مشتق منه وشي. وأيضا انما يقال له مصدر، دا وجه د تسمیه د مصدر په مصدر ذکر کوي په مرتبه د دلیل ثالث کې. دریم دلیل به هم شي او وجه د تسمیه به هم شي. خبره پوه شئ؟ وجه د تسمیه به هم شي، لکه چې وجه د تسمیه خو موږ ګورو که کوم ځای کې څه خبر راشي نو دې ته دا پلانې ولې هلکه ولې به ورته نو سپې څه کوي خیال کې مه دا یو کلي ته چې کوم دی نو یو نوم وویلی شو، نو هلکه دا نوم یې ولې دی نو خو یې نوم یې دی نو څه یې کوي. اسد مدني صاحب پاکستان ته راغلی او تلو دغه ته او زیارګل میا صاحب ته د هغوی رشته دارو خپلوان یو بل سره هغه حیات ژوندی و. زمونږ په شیرګټ دارالعلوم کې شیخ الحدیث ابیلګل بابا رحمه الله نور الله مرقده تاسو نه انتهایی ښکلی ټکه سپینه ږیره دونه چوکه به ورسره ښکلې باډي سید د اخري عمر پورې داسې ښایسته چې حیران به ورته پاتې کېدې. نظر یې دومره قوي چې اخبار به یې کته
ولا ډیوه مړه کوي بلد ته به ډیوه ډیوه مړه کوي داسې خرچ کوي نو په کمره کې دم نه وي بغیر د چشمې مشمې هغه په نه یې په سترګو غاښونه د آخر عمر پورې نو سمیع الحق صاحب د اسد مدني صاحب سره را روان دی په ګاډي کې ځي خاکوټ ته نو ده ورته ځای په ځای به وایي چې دا پلانې ځای دی دا پلانې ځای دی شیرګړ بازار ته چې را رسېدلي دي وایي یې شیرګړ ہے شیرګړ ہے هغه هم داسې مزاحي و اسد مدني صاحب مزاحي حقاني ته راغلی زه جوتۍ هغې جوتۍ وړې وړې منځ ته راغلی پیزار هغه یې وښکلې نو زمونږ یو بل ملګری عبدالحق نوم هغه ورمنډه کړه هغه راوست کیا کرتے چوری کرتا ہے یہ تو میرے دیکھو طالب علم میں چوری کرتا ہے مزاحي ټوکې مې کولې په خبره پوه شوې نو چې یہ شیرګړ ہے نو ورته وایي چې کیا یہاں شیر رہتے ہیں کیا یہاں شیر رہتے ہیں سمیع الحق سے ورته وایي ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں ایک شیر رہتا ہے ابھی او څنګه چې دوی دارالعلوم ته راورسېدل د دارالعلوم په ګېټ راننوتل او اتفاقیات و امیر ګل بابا رحمت الله علیه د خپلې کمرې نه راووت چوکلګړۍ ورسره وه دواړه غوندې او د علم یو ګړګه را روانه وه دیکھو یہ ہے وہ شعر جو میں آپ کو بتاتا تھا وہ یہ ہے وہ شعر یہ حدیث کا شعر ہے یہ قرآن کا شعر ہے خبر پوه شي هغه یقینا یہ تو شعر ہے بیا میلاو شو بهرحال نو دا وجه د تسمیې په اسامیو کې شرط نه ده خو ښه ده وجه د تسمیې په اسامیو کې شرط نه ده خو ښه ده که وشي نو ښه ده که نه نو نه دې مړه وړه کې تسمیې دې بې شماره نومونه شو نو به مونږ کوم کوم څه ورته نو دا مې ته وایي چې دا وجه د تسمیې ته ذکر کوي انما یقال له مصدر دې ته مصدر ویلی کېږي لأن هذه الأشياء ځکه چې دا اشیاء کوم اشیاء دا تسعه اشیاء تصدر عنه د دې نه صادرېږي د دې نه راوځي د چا نه د مصدر نه راوځي نو ګویا دا مصدر میمي نه شو دا مصدر چې کوم دی صیغه د ظرف شو د دې په نسبت باندې صيغه د ظرف شو د دې نه راوځي دای چې صدور دی نو دا درې دلایل شو خو دا یو اخري وجه د تسمیې ده قائم مقام ده په چا باندې په دلیل ثالث په ځای باندې ښه نو اشتقاق وان تجد مخکې وي چې دا مصدر اصل دی په اشتقاق کې او دا مشتقات ټول د مصدر نه مشتق کېږي دا اشتقاق څه شی دا اشتقاق څه شی دی نو دا اشتقاق اول لغوي معنا دا باب افتعال مصدر دی اشتق يشتق اشتقاقا تكشف او مجرد دي شق يشق شقا نصوره باندې قياس شقا شی دلو ته ویل کی کاغذ وشله کپڑا وشله شاول ټکي واسان بارا باندې کولی زمکه وشليږي او شقوق د دې نه مصدر راغلي دي شقوق فعول هو وزن باندې جمع نه ها شقوق چې کوم دی په دې خپو کې چې کوم چاودونه وشي که نه خپو پوندو کې په ژمي کې د بعضې خلکو بعضې په اوړي کې په خپو کې چاودونه کېږي دغې ته شقوق ویلی کېږي خبره پوه شي خوږېږي بیا دړ کوي که نه تڼاکې مو د خپو په وچېدو راغلې بې کسه د مینې خالستان کې اوس په کار دی ګذر بیا خیال کې راله نو د خپې چې وچ وي نو بیا به پرې څه لګې که نه پوه شوې بهرحال اوس د اشتقاق وضاحت درته کوي دا مجرد دي هغې کې مطلق شلیدل دي لفظي معنا او که چرتې د هغې نه مصدر شاقتون راشي نو شاققن اسم فاعل ته راغلی ادغام پکې شوی مشکل او ګران کار ته ویلی کېږي مشکل هلکه دا کار ډېر شاق دی او که د هغې نه
صفت مشبه شقیق راشي څه راشي نو دا سکه ورته ویل کېږي سکه پېژنې خپل ورور چې ستا د مور او د پلار نه پیلې اعیاني ورته وایي اعیاني ورور ورته ویل کېږي شقیق خبره باندې پوه شوې یو شفیق دی ښه جدا ټکی دی مهربان رحمدل او یو شقیق دی سکه خپل ورور ته چې کوم دی نو ویلی کېږي هغه معناګانې دلته یو هم نه ده مراد دا د شلېدلو معنا دلته مراد ده خو یوازې شلېدل نه دي یوازې کولوېدل نه دي اشتقاق ته چې رانقل شي باب افتعال ته نو بیا د شي چودل او د هغه نه سره وتل د یو شي چودل او د هغه سره وتل لکه غر وچاوده او د صالح علیه السلام اوښه ترې راووته خبره باندې پوه شئ غر وچاوده او د صالح علیه السلام اوښه ترې راووتله د چرګې انډه وچاودله او ملا ترې راووته راووتې که خبره باندې پوه شئ د شمشتۍ هګۍ وچاودله او د شمشتۍ بچی ترې راووته شمشتۍ هګۍ لیدل غونډه منډه بالکل دونه غونډه د چرګې انډه اوږده اوږده ٹھیک ده که او د شمشتۍ هګۍ بالکل غونډه دا عجیبه شی دی اوبو کې موسیقي په وچه موسیقي هګۍ په وچه باندې اچوي او د اوبو نه شاربي د اوبو نه او د توجه کوي خیال کې راغله هلته مراقبه او دلته چې کوم دی تاسو خیال ته راځي قسم دی اوسګار نیم د تاسو ته تصور چې کوم دی نو زه د هغې خبرو نه ثابت کوه چې کوم ستاسو په تصور کې هم نه راځي مطلب باندې پوه شئ د هغې خبرو نه ته ثابت کوه په دې مارغانو کې یوه مرغۍ ده هغه هګۍ ورکړي وځي په بار مطلب پوه شئ دی لاړ شي په بلخ بخارا کې هګۍ چې کوم دی د کوهستان په غرونو کې ده خبره پوه شوې د کومراټ په غرونو کې هګۍ اچولې ده او دی هلته چې کوم دی د هغه ځای نه ورته توجه برابره کړې ده د هغه ځای نه ورته توجه برابره کړې هلته مراقبه دی او دلته توجه هګۍ ته برابره کړې ده د هګۍ کې بچی پیدا شي پړق وچوي او بل شاهین دې پاسي خبره پوه شوې نو یلاله که تا ته چا توجه وکړه تا ته چا توجه وکړه نو تا کې به انقلاب نه راشي خامخا به کې انقلاب راځي انتقاد الصدر الى الصدر پېژنې که د یوې سینې نه بلې سینې ته څه تلل څه اثر تلل دا زموږ د تصوف په کارونو کې یو کار دی تصوف نو ما سره په فلاین کوچ کې یو سړی روان په فلاین کوچ نو ما ته ویل چې انتقال الصدر دا زه نه منم نو ما ورته ویل چې داسې مه وایه وایي زه پرې نه پوهېږم معماري بیا ستا پلار هم زه درته اوس پریکټیکل ثابتوم پریکټیکل درته کوم عملي درته ثابتوم نو ما سره نشه کوي دا نه وګړو پخوانی خبرې خو هغې کې د یو وړوکي تلاوت یو ماشوم تلاوت وپکې نو ما ورته وی ته خپل شکل نه راوګرځه مې بلوټوت پرې آن کړه بلوټوت یې پرې آن کړه ما ورته دلته کې بلوټوت آن کړه او د ده هغه موبایل ته مې هغه د ماشوم هغه تلاوت ور واړو مې دلته یې سیو کړه ویې سیو مې کړه مې پلی کړه دلته ما پلی کړه دلته هم غږېده هلته هم غږېده مې دا د کوم ځای نه راغی وایي دا ستا د موبایل نه مې دا په څه طریقه راغی وایي د بلوټوت په ذریعه باندې مې دا څه شی دی وایي موبایل مې د څه نه جوړ دی وایي څه پکې اوسپنه ده څه پکې پلاستیک دی مې دا ستا سره چې راشي وایي دا هم دغه شی دی نو مې دا څه چلو شو دی که خو نه تار ما ورکړ ستا دغه موبایل ته نه دې ته خو دا دلته پروت دی او دا دلته پروت دی او بلوټوت پې آن دی او د هغې په چې کوم دی نه وایي دا د بلوټوت نو مې د بلوټوت په ذریعه باندې راغی نو مې د ټاټایز ویم بلوټوت منې
چې دا سړی جوړ کړی دی، سړی انسان جوړ کړی دی، الله جوړ کړی دی، او د سړی په دې سر کې دماغ الله یې لګولی دي، او دغه دماغ 1/16 حصے استعمال شوي دي. په کله دنیا کې څومره استعمال شوي؟ 1/16 حصے استعمال شوي دي. نو د ټټۍ زوی په بلوټوث د ایمان شته دی او په انتقال صدر د نشته دی. ما وی که سمیږي نه نو ګورې توجه درته کومه سلبي توجه درته کوم چې دا څه دي په باطن کې دي، چې خدای ته وګوره منم هر څه منم، اوس نور څه ونه دي. ما ورته کله کولې سړی پاسې دا باو خو باچې چې د ګیدل مال د دې نو د شیر تابیا وکې حسن دې کنه د شروع په دې یو موبایل کې د دونه سونه ثابت کړه اوس نیمه اوسګار دې شي ته کنه تاسو تاسو پکې واشتقاقو صالح علیہ السلام خراوت ٹھیک نا دا غینه بچی راول ٹھیک نا په خبره باندې پوښوي بعضی بدسي چې دا چرګه په بری ابو ناس کوي نو د دې سینې نه بچی کوم دی هغه ته انتقال کوي، سینې نه ډایرکټ باغې ته انتقال کوي، جوخته ویل د سینې د دې خېټې سره دا غینه به یو دوه ورځې پس یو ورځې پس بچی راوسی ټیک ټاک په هغه ځای به ټاک ورکوي چې په کوم ځای کې د دې مخوکه ده سترګه به بچ کوي. دا علم دا کشف دا دې چرګې ته چا کړی دی؟ دا ورته کړی خبره پوهېږي. نو چې چرګې ته کشف کولی شي نو یا په سالو ټیمونو تا که نه شي کولی. مطلب پوه شئ. بهر حال نصیحت شی یادوه ملا ورایې وکړي 9 میاشتې پس چې کوم دی ده کلګره 9 میاشتې پس سیب راوځي لږه ورځې پس بیا برید تاوي لږه ورځې پس برید تاوي هم چې منډنګرې دي کلګره نظام دی د خدای یو عجیبه غونډه ده. نو اشتقاق مې درته ځکه دا خبره په ګټو ما اړوي، دا خبرې مې درته ځکه د اشتقاق د زیاتې وکړي چې ستا ذهن کې دا خبره کېني، تاسو ذهن کې کېني چې دا داسې نه ده چې غوالنګه شو بچی راوړو میخلنګه شو سنډای راوړو. په مطلب باندې پوه شو نه لږ صبر وکړه. دا د هغې سره مناسبت دی. اشتقاق درته وسوي دا د افتعال مصدر دی. یو شی بچوي د هغې نه به بل راوځي معنوي طریقې سره، ظاهري طریقې سره نه، معنوي طریقې سره. ښه دا کوم امثله چې درته ما ذکر کړل هغه معنوي طریقې سره یو څیز پکې ذکر شو، او دا نور دا حسي دي. دا حسي دي د چرګې د هګۍ نه بچی پیدا کېدل، د شمشتۍ د هګۍ نه بچی پیدا کېدل وغیره. خو دې خوا انتقال من الصدر الى الصدر دا معنوي دي، دا حسي دي. دا تاته په سترګو نه ښکاري خو شته پکې په خبره باندې پوه شوې. ها الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى. اشتقاق دا دی ان تجد بين اللفظين چې پیدا کېته په مابین د دوو لفظونو کې تناسبا في اللفظ والمعنى، مناسبت په لفظ او په معنا کې. مناسبت په لفظ دو لفظونو کې مناسبت، هم په لفظ کې مناسبت او هم په معنا کې مناسبت. یو اول نزدکه یو اشتقاق لغوي دی، یو اشتقاق اصطلاحي دی. اشتقاق لغوي بس ته یو دوو لفظونو په منځ کې چې څه نه څه مناسبت وي نو دغې ته اشتقاق لغوي وي. د دې وجې نه مولیان اعتراض کوي، مولیان اعتراض کوي وایي وجهه د مواجهې نه دي. وجهه دې ځای ته وایي دې ته څه وایي وجهه د څه نه دی. نو دا تعالی د فقه کتاب کې راشي لکه مخ په سوره یې د کوم ځای نه کوم ځای پورې به یې وایي مخامخ چې دوه مولیان یو بل ته شي او د ده د مخ په دې کومه باندې د ده نظر لګي نو دغې ته وجهه ویل کېږي. نو وجهه د مواجهې نه دی. مواجهه دا خو فعل دی چې واقع کېږي به د جانبین نه، باب مفاعله ده
اوس په خاصیاتو کې مستو ټکی روان دي. مواجهه باندې مفاعله ده. مرګ وجهه کومه دا ماخوذ ده د مواجهه نه. مواجهه کوم مجرد او مواجهه خو چې کوم ده باب مفاعله ده. دا څنګه وې دې ته اشتقاق لغوي وایي کنه خدای دې پسخانه ته مورکا دې ته څه وایي؟ اشتقاق لغوي دی هغه اشتقاق اصطلاحي خو نه دی کنه. اشتقاق هغه دا دی چې انت جد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنى د دوو لفظونو په منځ کې مناسبت ده په لفظ او په معنا کې. خو ختم نشو خبره باندې دی باندې په دې خبره ختم نشو. وهو على ثلاثه انواع دا په درې قسمه باندې دی. صغیر وکبیر واکبر. یو صغیر دی اشتقاق صغیر، یو اشتقاق کبیر دی بل پاڼه کې روان دی، یو اشتقاق اکبر دی ورپسې پاڼه کې روان دی. په مطلب باندې پوه شئ. امولا ما ته تاسو کو په شرجامي کې اوس ډېر ښکاره مخ سلويخ کړ شرجامي کې راته تاسو وې دا مساله څنګه ده. ما وی تک صبر وکړ یو صفحه پس په دې کتاب کې په خپل روان. نو ما ته وی چې ذوق کوم شرجامي مولانا خري ذوق می شرجامي مولانا خدي زکه چې هغه پاڼه پس ذکر کیو زما زین ته اوس د خبره من شرجامي مولا خستان وسنی کی صبح دم چورخ نمودی شد نماز از من قضا سجده که باشد روا چون آفتا باید برون. عبدالرحمنی جامی فرمایی یاری من در مکتب و من بر سر راه منتظر بودم که یارم با کتاب آید برون. قطره خونی جگر جامی به دریا افگونی سینه سوزان دل تپان ماهیز آب آید بیرون. وی سحر وقتی چې مخ د یار می ولید موز قضا شو د نور خطو په وخت کې بیا سیده کله راوښ راوښ یار می مدرسه کې ز په لار ورته ولاړم انتظار کوم چې آشنا سره کتاب نه بهر راشي او قطره د جګر خون کده جامی دریا کې پریوزي سوځیدلې ترقېدلې کونکبان به بهر راشي او شاعر چې د جامی سوي اشعار پښتو کې وي خدای خبر کبل واسي شاعر په نظر راشي. کله کمراله دا پینځه سلويخ کاله مخکینه کله نه برابر وګړي خدای دې انت صغير یا اشتقاقي صغير دي اشتقاقي صغير دي وهو أن يكون بينهما تناسبا في الحروف والترتيب. إذا تناسبا في اللفظ والمعنى يعني وكان أس اشتقاق الصغير زمون مراد هم اشتقاق صغير دي زمون خبر هم ده اشتقاق صغير سرلا او زمون كارم طول ده اشتقاق صغير أغداده أن يكون بينهما تيوي وما بين ده دول لفظون كتناسبا مناسبة في الحروف والترتيب. حروف بمغوي چې کوم په مشتق او مشتق منه کې دي او معنا بمغوي چې کوم په مشتق منه کې ده هغه معنا په چا کې پرته په مشتق کې پرته. لکه مثال ذکر کړي ترتیب به مغوي ترتیب چې کوم ټکی په مشتق کې اول دی دویم دی دریم دی د مشتق منه کې به اته ټکی اول دویم او دریم وي. نه ضربه نحو ضربه من الضرب دا ماخوذ دی د ضرب. ضرب مشتق منه شو مصدر دی کنه ضربه ماضی ده مشتق شو. نو حروف وګوره دواړو کې ضاد ری دي کنه ترتیب ته وګوره اول ضاد دی بیا ری دا بیا با ٹھیک شو په دواړو کې دغه سي دي ترتیب نه معنی معنا یې معنا څنګه معنا هغه ضربون کې چې کومه معنا پرته هغه په ضربه کې شته هغه تا زر در قالب انداختن او هغه نه غوتا شی بدل کنه ګور سره درو دونه غونډاره سره درو اته ویلی کړو نو دا غي نه دی ګلاس جوړ کوم دا غي نه دی پیاله جوړ کړه دا غي نه دی نټکې جوړ کړه. اوس د ګلاس وزن او د پیاله وزن دا د غونډاري نه جدا نه کړی دا دونه سره زر چې دونه خاطر چې وا
د هغې نه تا ګیلاس او پیالې جوړه کړه نو د ګیلاس او د پیالې وزن د هغه سرو زرو نه جدا شي د هغه کالي د والۍ د هغې وزن جدا شو که نه وزن یې بدل شي نو دې ځای کې همدغه خبره راغله چې ضربون دا مصدر دی دې کې صرف معنا حدثي پرته ده دې کې صرف معنا مصدري پرته ده او ضربه دا فعله په وزن باندې ته جوړ شو اوس په دې کې چې کوم دی نسبت الی الفاعل هم راغی او زمان هم پکې راغلی وکبیر او دویم کبیر دی وهو ان یکون بینهما تناسبا فی اللفظ دون الترتیب او دویم کبیر دی هغه دا دی چې وي په مابین د دې دواړو لفظونو کې تناسب په لفظ نه په ترتیب کې معنا کې به مناسبتي او په لفظ کې به مناسبتي حروف به هغه خو ترتیب به وي نحو جبزه من الجذب جبزه من الجذب جذب دې ته ویل کېږي چې ساده به سره کوي څنګه جذبت رداءه ما د دې مولا صادر ځان ته یو دام کېدی شي چې دلته وبتلی شوي او تا ولا زر چې کوم دی اسپان راوړه هغه دې پکې فوم راوړه هغه دې پکې ښوده چې دا اوبه ځان ته راکاږي نو ګوره په دې کې ځان ته راښکلي دي او په دې صادر کې هم ځان ته راښکلي دي جذب دی خبره پوه شوې دا به تا د خاصیاتو کې راځي جذبت الصوبه جذبت الصوبه جذبت الصوبه کې معنا دی چې ما د دې سړي نه جامې راښکلي او جذبت الصوبه بیا به معنا دی چې ما د ده نه جامې راښکلي دي ملازمانه جامې راښکلي خیال کې به راشي خبره ښه نو د جبز او د جذب یوه معنا ده چې کومه معنا د جبز ده او معنا د جذب ده نو جذبون هم چې کوم دی په معنا ده راښکلو باندې او جبزه د هغې نه مشتق دی حروف ترتیب بدل شو حروف غلي معنا یې هغه ده خو ترتیب بدل شو نو دلته اشتقاق کبیر ویل کېږي واکبرو او بل اشتقاق اکبر دی وهو غدا ان يكون بينهما تناسبا چې په هغه کې مناسبت وي فی المخرج دون الحروف والترتیب په مخرج کې مناسبت یې صرف په مخرج کې او مناسبت چې کوم دی په ترتیب کې وي او په حروفو کې نه په حروفو کې په ذات د حروفو کې نه په مخرج د حروفو کې فی المخرج والترتیب دا والترتیب په مخرج باندې عاطف دی عبارت اصل کې دشي وهو يكون بينهما تناسب في المخرج والترتيب دون الحروف دون الحروف کې بیا تقديره دون نفس الحروف دون نفس حروف کې باندې مخرج به لکه مثال په خپل پته ده نحو النعاقه من النهق نعاقه من النهق اوس نعاقه دا صوت الغراب د کارغه اواز ته وي او نهق دا د حمار اواز ته ویل کېږي د خر اواز ته نهق ویل کېږي دې ته خیال وکړه ترتیب د حروفو برابر دی هلته نون دی دلته نون دی هلته عین دی دلته ها ده هلته قاف دی دلته قاف دی ترتیب د حروفو برابر دی خو په نفس حروفو کې مناسبت نشته دی په نفس حروفو کې ځکه عین ځان لټکې دی او ها ځان خو دواړه د حروفو حلقیونه دي دواړه د حروفو حلقیونه دي دې ته اشتقاقي اکبر ویل کېږي صرف مناسبت دی او مناسبت بیا په معنا تضمني کې دی په معنا مطابقي کې نه دی معنا مطابقي کې نه دی معنا یعنې په جز د معنا کې په صوت کې مناسبت دی یو دی صوت الغراب بل دی صوت الحمار نو صوت الحمار او صوت الغراب په دې صوت کې دا جز د معنا دی که نه معنا تضمني څه ته وایي جز د معنا او معنا مطابقي کله معنا ته ویل کېږي نو کله معنا خو دلته نشته که نه په هغې کې مناسبت نشته او په نفس حروفو کې نشته لهذا اشتقاق اکبر شو مراد من الاشتقاق المذکور اشتقاق صغیر او مراد د اشتقاق نه زمونږه چې دا مونږه پکې کشکړه پکو د دې نه اشتقاق صغیر مراد دی دا نور په کلام کې زمونږه ځکه چاته په بل څه کې پکار شي به دې بل صرف په مسلو کې مونږ نه دی پکار